أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. او د دې سورت په اخره کې هم د نبی په شروع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه او ذمہ داری ذکر کیږي. فضیلت د دې سورت دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د جمعې پورز دا سورت هود تلاوت کولو. یو بیرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے عرض اکڑو چه تاسو خجی دیر زر بڑاگان شوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل شیبتنی ہود دی سورت ہود زبڑاکلو زکا پدی صورت کی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی فاستقم کما امرتا استقامت اختیار کا سنگ چتا تا حکم کی گی. پدی صورت کی پشوروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ذکر شی. بیادہ قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کئی. بیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات در رسالت ذکر کی گی. بیادہ پخوانوں قومنو واقعات او حالات لکاد حضرت نوح علیہ السلام واقعہ دا نوح علیہ السلام دا متبعین و نجات او دا مخالفین و ہلاکت. بیاد حضرت ہود علیہ السلام واقعہ اغین بعد دا صالح علیہ السلام واقعہ اغین بعد ابراہیم علیہ السلام او دا لوط علیہ السلام واقعہ دا غین بعد دا حضرت شعیب علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ او دا غین بعد با اللہ رب العالمین پل صفات او امت مسلمتا پل فرائض بیان کی. نو دا دا صورت مختصراً خلاصات تاسو تا بیان شو. دا صورت پا اولنے رکو کی دا قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کئی. الف لام را کتاب احکمت آیاتو دا کتاب قرآن دا دی آیاتنا محکم دی او دا نازل من لدن حکیم خبیر اغازات دا طرفنا چاگا حکمت والا او خبردار ذات تی. بیادہ قرآن کریم دا نزول مقصد اللہ ذکر کی چا قرآن میں نازل کا دید پارا چا تاسو دا یو اللہ پاک عبادت اکی او اللہ رب العالمین سر شرک پیدا نکی. بیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری با ذکر شی چا دیتا اوائے پیغمبر علیہ السلام چا زستاسو دا پارا نذیر او بشیریم نیکان خلق تا دا جنت او دا ثوابن او دا نعمتن او خوش خبرے ورکو او بدان خلق تا مشرکان و کافران تا دا جہنم وعیدات او عذابن او روم دا غیر پار نذیر یم
زه نذیر او بشیر یم او بل تاسو د الله رب العالمین نه بخنه وغواړئ الله پاک به په تاسو باندې خپل نعمتونه نازل کړي او الله رب العالمین به په تاسو باندې خپل فضل نازل کړي او کنا تاسو مخالفت او نافرمانی وکړه الله پاک به په تاسو باندې لوی ورځې عذاب د قیامت نازل کړي بیا د منافقانو خیالات فاسده الله پاک ذکر کړي چې دا منافقان دی خپل ځانونه د خلکو نه پټي لیکن الله پاک نه ځان نشي پټولی دی خپل ځانونه په جامو کې پټي خپل سینې د حق نه او د دین نه تاوهي لیکن الله رب العالمین پخکارا او پپټ سيزونو خبردار ذات دی داغه نه هیڅوک نشي پټېدی او بیا الله پاک د خپل یووالي دلایل ذکر کوي چې هر زنده سر ته رزق ورکو د هر زنده سر د زید قراری او زید اوسیدو دا ټول ما ته معلوم دي او بیا الله پاک فرمایي چې زمکه اسمانونه دا ما پشپګ ورځې کې پیدا کړل په دې وخت کې الله رب العالمین عرش دا اوبو باندې او بیا امتحان کې الله پاک پتا سو باندې چې کم کس پتا سکے نیک اعمال کوي تو اللہ رب العالمین بندگی او تابعداری کوي بلد مشرکان و کافران و معاملات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ذکر کیگی چه دا مشرکان کافران چه دا مرگ نباد جن نمانی دا مشرکان کافران کہ دوی تا اوے تا پیغمبر علیہ السلام چه دا مرگ نباد جن شتا دا مشرکان کافران بوئی چه ستا دا خبر خود جادو دی دا تا چه کم قرآن بیانے و پدی کی دا عقیدہ دا چه دا مرگ نباد جن دی دا مجرمان کافران وی دا خود جادو خبر تکے دا خبر خود ستا دا جادو دی نعوذ باللہ تے جادوگری او بیادا کافران مجرمان کہ دوین اللہ پاک عذاب رست کی بیاد بھی وی چی دا عذاب زمان نولی رست شو اللہ پاک فرمائی چی عذاب رست کوم دوین یو خاص نیٹیتا خوچ کل عذاب راشی نو دا مجرمان کافران با پکٹول گرفتار ہوئی نو اللہ جل شانہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پیگی پمانا ددی حروف باندے کتاب دا سی کتاب دے احکمت آیاتو چے محکم دی ددی آیاتنا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا واجہ کلیشوی دی دا جانبا دا غزات چاگا حکمت والا خبردار ذات دی اللہ تعبدو الا اللہ دا چتاسو عبادت مکوی سوا دا اللہ دا بلچا اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقینا جستاسو دا پارد اللہ دا طرفنا نذیر او بشیریم وان استغفروا ربکم او دا چتاسو بخنو غاڑی دا خپل ربنا ثم توبو الیہ بیاتاسو توبو باسی اللہ تا یمتعکم متاعا حسنا اللہ پاک بتاستا فیدہ در کی فیدہ خیستا پا دنیا کی بمزید در کی الى اجل مسمع تردنیٹے دا مرگ مقرر پورے ویوتے کل دی فضل فضلا او اللہ پاک باور کی ہر یو خاوند فضیلت تا خاوند علم سرد عمل تا فضل وَإِن تَوَلَّوْ كَچَرِتَا سے اعراضو کو فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ فَسِقِنًا زِيَرِيكُمْ پتا سبان دی دا عذاب دلیو لوی ورز دا قیامتنا
الالله مرجعكم دی اللہ پاک طرف خاصتا سوا پسیدہ وهو على كل شيء قدیر او دا اللہ پاک پارسیز باندے قادر دی الا خبردار انم بیشک دا منافقان چی دی یتنون صدورم دیتا وحی خپل سینے لیستخفو منہو دا پارا دی چی دی خپل زان پٹ کی دا اللہ نا الا خبردار حین یستغشون ثیابهم کلچی دوی اغندی خپل جامع یعلم اللہ پاک پیگی ما پاغا سباندے یسرون چی پٹوی دا کافران منافقان وما پاغا سباندیم پیگی یعلنون چی دوی اخکارکی انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ پاک پیدی پرازنو دسنو باندے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها او نشتر رزق سمزن دسر پزمک باندے مگر پا اللہ پاک باندے رزق دے ویعلم مستقرها او اللہ پاک تمالم دی زید او سیدو دا ہمیشہ والی ومستودعها او زید او سیدو عارضی یعنی ہمیشہ وطن دائمی وطنم اللہ تمالم دے او عارضی وطنم اللہ تمالم دے کلن فی کتاب مبین دا ٹول موجود دی پلوح محفوظ کی هو الذی ودا اللہ اغزات دے خلق السماوات والارض آتی پیدا کردی اسمان نوزمکی فی ستت ایام پشپکو رزو کی وکان عرشو علی الماء او پدا وقت کی عرش تا اللہ پاک اپوبو باندے لیبلوکم دا پارا دی چستا سے امتحانو کی ایکم احسن عملا چکم یو پتا سکی قیستا عمل کی ولئن قلتا او کچرتوے پیغمبر علیہ السلام دی مشرکانتا انکم مبعوثون من بعد الموت یقینا تاس بوچتول شی پس د مرگنا لیقولن الذین کفروا خامخاب او یا کسان چی کافران دی ان هذا ندی دا قرآن چی پدی کی دا مسلی دی الا سحر مبین مگر خکار جادو دی ولئن اخرنا عنهم العذاب او کچر منگرست کو دا دی مشرکانن عذاب پا دنیا کی الى امت معدودت تردیو نیٹی مقرر پوری لیقولن ما یحبسه نخامقاوی دا مشرکان چکم سیز دا عذاب منکڑی دا زمانگنا الا خبردار یوم یاتیم پاغرت چراب شپدی باندی دا عذاب لیس مصروفا عنهم نبشید فکول اڑولی دا دوین دا عذاب وحاق بهم ما کانو بھی یستازئون او چاپی ربشی پدی باندی عذاب چی دی پاغی پس ٹوکی کوی ولئن ذقنا الانسان مننا رحمہ پمخ کی رکو کی دا کافرانو دا عذاب نراتلو دا وجنا مطالبہ دا عذاب ذکر کی گی اس پدی رکو کی دا دے کافرانو طبیعت اللہ پاک ذکر کی طبیعت دا کافرانو دا دی چکل پی سخوشالی وی ندی بیا دا اللہ بغاوت کی او چکلا پا دبان دا تکلیف وی ندی اللہ پاک تا چغی وی او دا اللہ پاک دا رحم نا امید شی البتہ دا مومنان و حال جدا دی مومنان پا تکلیف کم اللہ یادی پا خوشالے کہ ہم اللہ یادی بیادی کافران و تبا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک دا دین دعوت ورکو نو دے کافرانو با ایمان نروڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر زیاد خفشو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چی تا دا دے کافرانو پا ایمان نروڑو خفکی گما زان لزور و تکلیف مورکو چی دے ایمان نروڑی زکا تو قرآن او دا وحید اللہ پاک نپریگ دی او دا مجرمان کافران تدی تدعوت ورکی دی ایمان نروڑی دی تانا فرمائشی معجزو مطالبہ کی
حالان کی تخپلا وحی باندی عمل کوا خپل خدمت جاری ساتا او د دې کافرانو د فرمایشی معجزو مطالبی جواب دی تورکا چې زود الله پاک د طرف نه پیغمبر یم او چې کوم وحی ما تراشی زداغي تابعداري کوم د ځان نه وحی نشم راوړي بلې مشرکان کافران بوي دا قرآن پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی الله پاک فرمای دی ته وایا دا قرآن کریم د لس سورتونو پشان سورتونه جوړ کړي کچره تاسو رښتونی کدی جواب در نکړې شو دی ته وایا چې دا معلومه ده چې دا الله پاک کتاب دی ولی ایمان نه وروړي بل طالبانو د دنیا انجام الله پاک ذکر کی سوک چې الله پاک نه دنیا غواړي ایمان نه وروړي او صرف د دنیا طالب وي الله پاک به دنیا ورکی لیکن آخرت کې مدد پاره هیڅ هم ني الله رب العالمین د طالبانو د دنیا انجام ذکر کړي چې د دوی انجام بداوی چې آخرت پر دی په اور کې بیا الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د دو جماعتونو تقابل ذکر کوي چې یو د مؤمنانو جماعت دی او یو د کافرانو جماعت دی د مؤمنانو جماعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د پیغمبرانو جماعت دی او دیم جماعت د مخالفین او کافرانو جماعت دی چې داغي زی جهنم د مؤمنانو زی جنت دی الله پاک فرمای آیات واړه یو شان دی بالکل یو شان دی مؤمنان جنتیان دی او کافران جهنميان دی او بیا کم کسان چې الله پاک د پاره خپل اولاد ثابتې چې الله د پاره بچی دي نو د دې رد الله پاک ذکر کوي چې دا ډېر لوی ظالمان خلق دي دا ډېر ظالمان دي د دې انجام بسی دی خپل ځانم تاوان کې چولې دی او خلق بیلارې کوي او بیا د مؤمنان انجام مؤمنان جنتیان دي د مؤمن او د کافر مثال دړون او بینا دي او د کون او د صحیح دي مؤمن پشان د بینا د سترګو نظر چې کار کوي او کافر پشان د نابینا چې د سترګو نظر یې کار نه کوي یا مؤمن مثال د اوریدون کې چې وګونه کار کوي او د کافر مثال هغه د کون دي چې وګونه کار نه کوي نه دا برابر نه دي نو الله جل شانه فرمایي ولا ان اذقنا الانسان او کچره من اوسکو کله چې من اوسکو د انسان کافر ته منا د خپل جانب نه رحمت ثم نزعناها منه بیا من لری کو ددن دا رحمت انه ليئوس كفور دین امید او ناشکروي ولا ان ذقناه نعماء او کچره من اوسکو د نعمتنا بعد ضر امسته پس د zarar نه چې د ترسیدلی وي ليقولن دي بیا خامقا وإذا بالسيئات عني لعل الزمان مصیبت انه لفرح فخور یقینا دی تکبر کون کی خوشحالی الا الذين صبروا مگر کسان چې مؤمنان دیو صبر وکړو وعملوا الصالحات عمل نکړ دنه کې اولئک دا کسان چې لهم د دې لپاره به مغفرتن بخنا او اجر کبیر او لوی ثوابنا فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك گویا چې تپری خودن کی باجاغه چې تاته وحی کولی شي پرېګ دی نه په دومره خپکی وای چې پرېګ دی د کافرانو په ایمان نه وروړ او ضائق بي صدرك او تنگیږي په دی باندې ستاسین ان یقولوا دا چې دی وی لولا انزل عليه كنز ولنشنازل ولي په دی پیغمبر علیہ السلام خزانه او جاء معه ملک یا ولنرازی په د باندې فرشتہ انما انت نذير يقينا تيرون کی والله على كل شيء وكيل او الله پاک پر سیز باندې نگه باندې
ام یقولون افترا بلکی دی وی چې دا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی قل تو فرمایا فاتو بعشر سور مثله پس تاسو روڑی لسورتن پشان د قرآن مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم من دون الله او تاسو غواړئ هغه څوک ستاسو طاقت وي سوا د الله پاک پل خدایانم تاسو غواړئ سوا د الله ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك کچری دي ستا خبر او نه منلا لسورتن مقابله او نکړې شو فعلموا پس تاسو پیش انما انزل بعلم الله چې یقینا نازل شوی دا قرآن کریم دا الله پاک د طرفنا دا الله پاک په علم باندې والله اله الا هو دا چې نشته بل معبود سوا د الله فال انتم مسلمون پس تاسو بیا ولی اسلام نه راوړي اسلام راوړي من کان یرید الحیات الدنیا هر هغه څوک چې هغه غواړي ژوند د دنیا وزینت او ښایست د دنیا نوفی الیهم اعمالهم من به پوره بدلی ورکو دی تر دی د عملونو فیها پدی دنیا کې هم فیها لا یبخسون او د دوی د پاره با وی پدی دنیا کې لا یبخسون چې داسې بدلی چاوي کې به کمی نشي کولی مثال د کافر دی مراد د دین کافر دی اولئک الذین دا خلق دی لیس لهم فی الاخرة الا النار چې نوی د دوی د پاره په آخرت کې سوا د اور نه بل سنا وحبط ما صنعوا او ضایع بشي د دوی کارونه چې دی کړي دي فیها په دې دنیا کې او باطل ما کانوا یعملون او باطل هغه څه چې دوی کوي په دنیا کې د کافر د عملونو بدله په دنیا کې د نیکي ملو شي آخرت کې به دې د پاره سنوي افمن کان علی بینة من ربه ها هغه څوک چې غوي په دلایل د خپل رب د طرفنا ویتلوه شاهد منه عمل گریوی تابی وی د سرا یو گوا د الله د طرف نه جبرئیل علیہ السلام دی مراد ته د نبی علیہ السلام مرګی تیادا ومن قبل وړاندې د دې قران نا کتاب موسی کتاب د موسی علیہ السلام امامن پیشوا ورحمتنا ورحمت اولئک دا کسان چې دی یؤمنون به د ایمان وروړي په دې کتاب باندې ومن یکفر به اولا سوچا کفر کی پا قرآن باندی من الاحزاب دڈلنا فالنار موعد پس اور دد زیدی فلا تکو فی مریت من پس تمکیگا پا شکی دا قرآن انہو الحق من ربکا یقینا دا قرآن کریم حق دستا دا رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی ومن ظلمو سوک دلیل وی ظالم ممن دا غچان افترا علی اللہ کذبن چتڑی پا اللہ پاک باندے درو اولئک دا کسان چی دی یوردون علی ربین دی بپیش کولشی پخپل رب باندے ویقول الاشہاد اووی بگواہان مراد فرشتی هؤلاء الذین کذبوا علی ربین دا خلق دی چی دی درو غیلی پخپل رب باندے الا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ پاک دی پا ظالمانو باندی الذین ظالمانا کسان یسدون عن سبیل اللہ چی دی خلق بندی دا اللہ پاک دا لارنا دا اللہ دا دننا ویبغونها عوجو دی لٹی دا اللہ پاک پا دن کے کوگوالی وهم بالآخرت هم کافرون دی پا آخرت کم دی کافرانی اولئک دا کسان چی دی لم يكونوا معجزين في الارض ندي عاجز كون كلا پاک لرا پزمکا کی وما كان لهم من دون الله من اولیاء او نبوی د دوی د پارا سوا د الله پاک اسوک مددگاران یضاعف لهم العذاب د چن ور کول شي دوی تعذاب په آخرت کې ما كانوا يستطيعون السمع دی په دنیا کې چې طاقت لرلو د اوریدلو د حق د قبل ولو وما كانوا يبصرون او نو دی چې دی لیدل حق او ایمان وروړو قبول کړو اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دي چې تاوان کې چولې خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون
او د دین بغایب شغه خدایان چې دی د ځان نه جوړ کړی دي لا جرم یقینی خبر انهم فی الاخرة هم الاخسرون چې دی په آخرت کې دوی تاوانیان دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم بشکا کسان چې ایمان او عمل نکړي د نیکیو دي توجه کړي خپل رب ته په دنیا کې اولئک اصحاب الجنه دا کسان خاوندان د جنت هم فيها خالدون دي په دې جنت کې همیشه د پاره وي مثل الفريقين كالاعمى مثال د دې دوه ډلو د مؤمنانو د کافرانو پشان دړندې والاسم او د کړدي والبصير او د لیدون کې دي وسميع او د اوریدون کې دي نو مؤمن مثال بینا دي کافر مثال د نابینا دي مؤمن مثال اوریدون کې دي او د کافر مثال د کړدي هل يستويان مثلا آیات دواړه برابر دي په دې مثال کې اس کله برابر ندی افلا تذکر تاسو نصیحت ناصل وای سوچو فکر نکوي چې ایمان نوړي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين فمخکرو کو کې د مؤمنانو کامیابی بیان شو اوس په دې رکو کې هم د مؤمنانو کامیابی ذکر کیږي نوح علیہ السلام اللہ پاک خپل قوم ته لېږلو قوم ته د الله پاک د دین دعوت ورکړ نوح علیہ السلام سره چې کوم مؤمنانو غریبانان خلکو کافرانو وتوی چې تخو زمون پشان یو سړی منستا مرګتیا نکو استاد عملګریم بیکار دي نعوذ بالله تدروجنی نوح علیہ السلام دیتے چې ما ته الله پاک معجزات را کړی د خپل وحدانیت دلایل ما ته خودلې دي نو ما سره دلایل شته هغه بیا له خبره ده چې تاسو باندې هغه دلایل پټ دي او تاسو دا غي نړاندې زه خدا طاقت نه لرم چې په زور په تاسو ایمان نوړم دا الله پاک دین درته بیانوم که ایمان مروړو فایده ستاسو ده که ایمان مروړو نقصان ستاسو دی زما پکې څه نقصان نشته او زما دا ملګری دي دا خو زه شړل نشم دا خو مسلمانان دي نفي د علم غیب کې د خپل ځان نه چې ما ته د غیب علم نشتا ما سره د الله خزانه نشتا زه فرشته نه یم دی خلکو دی نوح علیہ السلام ته چې تا خو موږ سره ډیر وخت تیر کو او ډیر وادي موږ سره د عذاب کې نو زبر عذاب را باندې راولنو نوح علیہ السلام نه قوم مطالبه د عذاب وکړه نوح علیہ السلام دی ته ګورې استاد د پاره نصیحت کوم تاسو د فائدې خبرې کوم او تاسو باندې اثر نه کوي د ځان لګیای نوح علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړ چې ته کشته جوړه کړه نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه جبريل علیہ السلام په تراتلو نوح علیہ السلام ته د کشته چل خول کشته جوړول غټه کشته جوړه کړه دا سه کشته جوړ کړ چې هغه 300 غز اوږده و او 50 غز چې ونه هغه پلن و او 10 غز اوچته و غټه کشته جوړ کړ سم برابر کشته و نوح علیہ السلام بچی کشته جوړول د خلکو وټوقې کوي او بنشتو کشته جوړي دا نه پوهه دي نعوذ بالله نوح علیہ السلام به یادو دی نه پیږي وب چرته کشته سره جوړي کشته خلک اله جوړي چې وب وینو وب چرته دی وټوقې کوي باندې کتابونه لیکي چې دی با نوح علیہ السلام کشته جوړ کړي پکې او د سونه ماتول ګنده کوله
الله پاک په دې باندې پمن مرض راوستو او خکیدل با په خپل او د سماتی پزان باندې مګلو باندې بیا بدیتل او د کشته نه بیگن راغشته هغه فزان باندې مګ پاغي بخکیدل دې طریقې سره کوم کشته چې دی ګنده کړي واپس پاکه شو بعض روایتو کې دام راځي چې د نوح علیہ السلام کشته و نو خوړه الله رب العالمین ورته فرمود اکابر نمونه پیولیکا پنځه نمونه چا نمونه پیولیکا وی پنځه نمونه پیولیکا محمد ابو بکر عمر عثمان علی سلور یاران او نبی علیہ السلام دا پنځه نمونه په دې کشته باندې ولیکل بیا به وینه نه خوري نوح علیہ السلام په دې کشته دا پنځه نمونه ولیکل بیا وینو نه خوړه د نمونو برکت شته کشته جوړه شو نوح علیہ السلام تعالی پاک کو فرمایي چې په کشته کې مؤمنان کېنو او دا کم ساروی چې خلق ساتي د دینه جوړه په دې کشته کې کېنو نوح علیہ السلام د کشته مزیدار کشته غټه جوړه کړ الله رب العالمین وتو فرمای کله چې د تنور نه وبروان شي نو په دا وخت کې به ته او دا مؤمنان په دې کشته کې کینی او د الله نوم به واخلي بسم الله مجریها و مرساها دا سی ووي نوح علیہ السلام تعالی پاک ویل است اهل عیال به بچو اهل ځان سره کینو کم تنور نو بروان شي نو اقوال پکې د علماء ډیر دي اول قول خدا دې چې دا تنور او کدا بل زو جمهور علما فرمایي چې دا تنور نو روان شي عبد الله بن عباس سے فرمایي چې دا د زمکه د سطح هوا د زمکه نه وبد چینه په شان را روان شي خانو کې تنور دا کم تنور بیا پدې کې د علماء اقوال شته یو قول دار چې دا د آدم علیه السلام د دور تنور وبدا غین روان شي وین قول دار چې د نوح علیه السلام په خپل کور کې د ډوډۍ په خول تنور وبدا غین روان شي او دریم قول دار چې دا په کوفه کې یو تنور وبدا غین روان شي نوح علیہ السلام په کوفه کې یو غټ جماعت او جامع مسجد کشته پاغي کې جوړ کړ او بد تنور نه روان شي نوح علیہ السلام کشته کې خپل اهل هم کېنو مؤمنان هم کېنو ساروی هم کېنو پلسم د محرم الحرام باندې کشته روانه شو د نوح علیہ السلام یو زوی دا غنوم کنعانو هغه مسلمان نو نوح علیہ السلام د زوی ته راځمون سره کشته کې کېنه هغه نه تاسو سره کشته کې نه کېنم ځاغه مخامه غر تخیجم دی غر باندې بزد وبونه بچ نوح علیہ السلام تو فرمایل ګوره د الله د عذاب دی او یریګو کشته ترازه کشته روان شو اسمان نم اوبر روان شي زمکه نم اوبر روان شي ټول زمکه اوبو بشو دون اوبرالی چې غرونه پکې ډوب شو او کم کافران چې غر ته ختلو الله پاک هغه هلاک کړ
نوح علیہ السلام خپل زوی ته وکتل، زوی هم ډوب شو. نوح علیہ السلام الله پاک ته بیا دعا کوي، یا الله تا خو ما ته ویلو چې زه به ستا اهل بچ کوم، زما زوی کنعان پکې ډوب شو. الله پاک او فرمیل دا ستا زوی نو، دا خو ستا زوی خو ستا په لار روان نو، ستا اهل کې دی نو شمال. اهل نه مراد مؤمنانو، دا زوی د کافرو ستا ملګری نو. په دې باندې خفه کېږه مه. نوح علیہ السلام پیش چې اهل نه مراد الله پاک ما ته یاد کړي مسلمانانو، فوراً الله پاک نه معافي وغوښتله، الله ما نه غلطي وشوه او ما ته بخښنه وکړه، دا سوال مې صحیح نو. په لس محرم الحرام باندې لسم باندې اوبه شورب شوي وي. سلویخت ورځې دا اوبه جاری وي. سلویخت ورځې بعد الله رب العالمین زمکې ته حکم وکړ اوبه راکاږه، زمکې ځان ته خپلې اوبه راکړي. اسمان ته حکم وشو چې ته اوبه ودروه، اسمانم اوبه ودرولې. او د هغې نه بعد الله پاک د نوح علیه السلام کشتۍ په جودي غر باندې ودروله، جودي غر باندې کشتۍ ودرېدله. په دې کشتۍ کې د نوح علیه السلام درې زامنو، حام، سام، یافث او سلورم زوی کنعان هغه ډوب شو. او د دې دریو زامنو درې ښځې هم پکې وي. په کشتۍ کې ټول تعداد 80 کسان. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي کشتۍ کې ټول تعداد 80 کسان. 900 کاله کې دغه کسان ایله مسلمانان شو. الله رب العالمین چې کله دا عذاب د دوی نه ختم کړ، هغې نه بعد د نوح علیه السلام په کشتۍ کې چې څومره خلک وو د هغې نسلونه ختم شو. صرف د نوح علیه السلام د بچو د حام، سام، یافث د دوی اولاد صرف باقی پاتې شو. د هغې د نوح علیه السلام نه بعد دا تمام خلق چې دي دا د نوح علیه السلام بچي دي. د دې وجې نه نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویلی شي. آدم اول حضرت آدم علیه السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیه السلام. ځکه د نوح علیه السلام اولاد دا د قیامت پورې ټول انسانان د نوح علیه السلام بچي دي. هغې نه بعد الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته موږ د دې واقعې نه خبر کړي، دا تا ته د غیب علم نشته، ته موږ خبر کړي. شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی سلویخت ورځې باران اوریدو او د هغې نه بعد د ځمکې نه هم دا سلویخت ورځې اوبه راووتلې. 6 میاشتې کې دا اوبه ایله اوچې شوې، غرونه ښکاره شو. 6 میاشتې کې په 10 د محرم الحرام باندې کشتۍ کې نوح علیه السلام ناست و، اوبه روانې شوې. او په 10 د رجب باندې کشتۍ په غر باندې ودرېدله، خلک د کشتۍ نه راکوز شو. نو د نوح علیه السلام واقعه الله پاک ذکر کوي. چا چې د نوح علیه السلام مرګیتیا وکړه الله نجات ورکړو.
او چا چې د نوح علیہ السلام مخالفت الله پاک هلاک نو فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاقي سره موږ لېږلو نوح علیہ السلام خپل قوم ته اني لكم نذير مبين دوی ساز پاره رون کې ښکاریم الله تعبدوا الا الله دا چې تاسو عبادت مکوئ سوا د الله د بلچا ان اخاف عليكم عذاب يوم اليم يقينا زيريكم فتاسو د عذاب درجه دردناک فقال الملأ الذين كفروا من قومي پس اوی سرداران کسانو چې کافرانو د قوم د نوح علیہ السلام ما نراك الا بشرا مثلنا من كان نکو پتا باندې مگر زمون پشان یو سړی وما نراك اتبعك الا الذين ارادلنا بادي الرأي ام كان نکو پتا باندې تابعداری کیستا وما نراك اتبعك امن نوینو تعالی چې ستا تابعداری کې الا الذين مرادنا مگر کسان چې پمن کې کمزور خلق دي بادی الرأی سرسری نظر والا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين او من نمینو استاد پارا پمنگ باندې سفزیرت بلکې مونږ خیال کو پتا سباندې چې تاسو دروغ جن یې قال يا قومي نوح عليه السلام زما قوم اريتم ان كنت على بينة من ربي تاسو ما ته خبر راکې کچره زم په دلایل د خپل لب د طرفنا واتانی رحمت من عند ما تراکړي خپل لبو رحمت د خپل جانب نه رحمت نه مراد نبوت دی فامیت علیکم پس دغه رحمت پتا سباندی دلائل د دې پتا سباندی پټ شوی انلزمکموها وانتم لها کارون ز مجبورکم تاسو په دې قبل ول حال درجه تاسو بدګنه ويا قوم لا اسالكم عليه مالا او ای زما قوم زنه غواړم ستاسو نه پدې تبلیغ باندې سمزدوري ان اجر الا على الله نشتري مزدوري مگر په الله باندې زما بدلی دي وما نبي طارد الذين امنوا او زنیم شړون کې کسان له چغي مؤمنان دي چې تاسو را تسنګو کم کوي چې مؤمنان او شړمنا انهم ملاقو ربهم یقینا دی ملاقات کی د خپل لب سره نو کچری د دې او شړم الله پاک بمالا دې سزا را کی ولکن یراکم قوم تجهلون لیکن زوینم تاسو لرا چې تاسو نه پوهه خلک ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتم او ای زما قومه سوک به زما امدادو کی د الله د عذاب نه کچری زدا مؤمنان د ځان نه او شړم نو هیڅ څوک زما ملګری مددگار نشته افلا تذکر تاسو نصیحت نه حاصلوي ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زنویم تاسو ته چې زما سره د الله خزانه دي ولا اعلم الغيب او زنویم تاسو ته چې ما سره د غیب علم دي ولا اقول لكم اني ملك او زنویم تاسو ته چې فرشته يم زه خو ویم چې تاسو په شان یو سړی یم ولا اقول للذين تزدري اعينكم او زنویم هغه کسانو بارکی چې تاسو سترګې غس پک غني لن يؤتيهم الله خيرا چې الله پاک باغی ته هیڅ کله ورنکي خوشحالي او خیر او هدایت او ایمان او ثوابونه دا نویم الله اعلم بما في انفسهم الله پاک پیږي پاسو چې د مؤمنانو په زړونو کې دي اني ذل من الظالمين کچری ما د دې په باره کې دا خبره کې یقینا بز شم په دا وخت کې د ظالمانو نه قالوا يا نو قد جادلتنا او دې خلک نوح عليه السلام ته جګړه وکړه زمون سره بحث وکړه زمون سره فاكثر تجدالنا تاهم سره ډیر دې خبره وکړي دې وګد بحث درا سره وکړو خبره ډیر وکړي بس فاتنا بعذاب ما تعدنا پس تمون ترا ولا عذاب چې تمون سر دا غي وعده کې ان كنت من الصادقين کچریش ترشتنی قال انما ياتيكم به الله او نوح علیہ السلام بشکر تکبکی الله پاک په عذاب باندې الله ان شاء کچر الله او غواړي وما انتم بمعجزين اتا سنشید دین تختید ولا ينفعكم نصحي او پیدا نظر کی تاسو زما نصیحت ان اردت کچر زو غواړم ان انصح لكم چې نصیحتکم تاسو ته ان كان الله يريد ان يغويكم کله غواړي تاسو گمراه کول
نو که الله پاک تاسو گمراه کول غواړي زما نصیحت په تاسو باندې اثر نه کوي. هو ربکم والیه ترجعون، د الله پاک تاسو رب دې د تاسو واپس ده. ام یقولون افترا، بلکې وای دا مشرکان د مکی دا قرآن پیغمبر علیه السلام ته د ځان نه جوړ کړی دی. قلتو فرمای ان افتریتو، کچر ما دا قرآن د ځان نه جوړ کړی وي په علی اجرامی نو په ما باندې دی سزا ده. وانا بریء مما تجرمون، او زه بریء د هغې جرمونو ستاسو د اعمالو ستاسو چې تاسو کوم اعمال کوم جرمونه کوئ. ووحی الی نوح، او وحی کړی شي نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن من قومک، چې یقینا هېڅکله ایمان نه راوړي ستا د قوم نه الا من قد آمن، مگر هغه څوک چې چا پخوا ایمان راوړی دی، بس نور کسان ایمان نه راوړي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس ته مخه پکېږه په کارونو د دې مشرکانو باندې. واصنع الفلک باعیننا ووحینا، ته جوړه که کشتۍ زمونږ په نګرانیو زمونږ په حکم باندې. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، او تماته سفارش مکوه د مشرکانو په باره کې. انهم مغرقون، یقینا دی بغر کولی شي. ويصنع الفلک، نوح علیه السلام به جوړوله کشتۍ. وکلما مر علی ملأ من قومی، او هر کله به چې تېرېدل په دې نوح علیه السلام باندې یو جماعت د قوم د نوح علیه السلام سرداران به تېرېدل. سخروا منه، دی به نوح علیه السلام پسې ټوقې کولې. کله به وی چې دی کله نبی شو کله ترکان شي، کله به وی باران نشته او کشتۍ جوړئ، حالانکه کشتۍ خلق اله جوړي چې باران راشي. دی کافران به ټوقې کولې. قال اوی نوح علیہ السلام ان تسخروا منا، کچرتا سمنگ پس خان دینن وزو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، پس یقینا من بخان دو تاسو پس لگا سنگ چه تاسو من پس خان دے. فسوف تعلمون، زرد چه تاسو با پیش من یاتی عذاب یغزیه، چه پچا باندې با عذاب رازی در رسوائے. ويحل عليه عذاب مقيم، او رازی او پچا باندې عذاب د همیشه والی. حتی تر دې پورې دا جاء امرنا، چراغ زمنګ حکم د اعلی کولو د دې خلکو. وفارت تنور، او جوش اوه تنور. قلنا من اوی احمل فيها، تکینوا پدی کشتے کی من کل، دار جماعتنا زوجین جوڑا اتنین دوا. وآلک اقبل عالم کی نوا، الا من سبق عليه القول، مگر اسوک مکی نوا چې د چا په باره کې د الله د عذاب فیصله شوې ده. ومن آمن، مؤمنانم کې نوا. وما آمن معه الا قلیل، او ایمان نور وړي د نوح علیه السلام سره مگر کمو کسانو. وقال، او وی نوح علیه السلام، او وی الله پاک ارکبو فیها، تاسو کینې په دې کشتۍ کې. بسم الله یو تاسو وایي پنوم د الله پاک باندې. مجریها، روانېدل کشتۍ دي، و مرساها، او د دې ودرېدل دي. ان ربی لغفور رحیم، بېشکه زما رب خامخا بخونکي مهربان دی. وهي تجری بهم فی موج کالجبال، او دا کشتۍ تجری بهم دا ګرځېدله په دوی باندې فی موج په چپو کې، کالجبال په شان د غرونو به اوچتېدله. ونادا نوح، او آواز وکړ نوح علیه السلام ابنه خپل بچي ته. وکانه فی مازل، دی په یو غاړه باندې و د کشتۍ سره. یا بنی، ای بچیا، ارکب معنا، ته موږ سره کشتۍ کې کښېنه. ولا تکن مع الکافرین، و کافرانو ملګری کېږه مه. قال دې زوی ووی سآوي الی جبل یعصمنی من الماء، زرد چې زه به پناه واخلم اغا غرطا چغا ما بچ کی دا دی تکلیف توبونا. قال نوح علیہ السلام، او فرمائل لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نشتر سک بچ کون کے ننوز دا اللہ پاک دا عذاب نمگر پچا چلا رحمو کی. وحال بینهم الموجو، او چاپیر شو پما بین دا دی کی یو چپا. فکان من المغرقین، پس دی اگرزی دا دغر کیدن کو خلقنا کشتے سر لاند لاړو. ډوب شو د نوح علیه السلام وړاندې. وقیل اویلی شو یا ارض ابلعی، ای ځمکې ته راکاږه ما اکې خپلې اوبه.
ويا سماء اقلعي او يا اسمانا اقلعي تبنشد بارانا وغيظ الماء او بوچشوي وقضي الامر او د الله فیصله پورا شو واستوت على الجودي كشته ادرد پجودي غربان دي وقيل اويلشو بعدا للقوم الظالمين هلاكت دي د ظالمان قوم د پارا ونادى نوح الرب او آوازكو نوح عليه السلام قبل ربتا فقال ربي ونوح عليه السلام رب اے رب زما ان ابني من اهلي زما دازوی زما اهلو وان وعدك الحق بشك استواد رشتندا وانت احكم الحاكمين وتبهترين فیصلہ کونکی قال يا نوح ونوح اوی اللہ پاک یا نوح علیہ السلام انه ليس من اهلك یقینا دا نوح علیہ السلام دا عزیز تاد اهل ننو انه عمل غیر صالح دا عمل صحیح فلا تسألني ما ليس لك به علم تسوال مقامات دا غسو چنشت تا پاغي باندې پوها اني اعذك ان تكون من الجاهلين زتا تنسیت کوم د دې خبرې چې تن نشید جاهلانو نه پدې ځکه د دې آیت په تفسیر کې د مودودیان مولا ابو الاعلى مودودی گمراه د نوح علیہ السلام بی ادبی کړی دا وی په نوح علیہ السلام کې نعوذ بالله د جاهلیت جذبه وا ابو الاعلى مودودی جماعت اسلامی والا د گمراهانو جماعت دی او د دې د گمراهی یو گمراهی د دې آیت په تفسیر کې مودودی په تفهیم القرآن کې ذکر کړی دا قال رب اني اعوذ بك اللہ پاک نوح علیہ السلام فرمائے رب زما انی اعوذ بکا یقینا ز پناہ غواړم پتا باندې ان اسالک ما لیس لی به علم دا چې سوال کوم ستان دا غس چې ما تنی پاغه باندې پوها والا تغفر لي وترحمني کجر تما تبغنون کی پما باندې رحمونکی اکم من الخاسرین زبشم د تابانیاننا قیل یا نوح بت بسلام منا او ویل شه نوح علیہ السلام تکوس په سلامتیا زمنګا وبرکات علیکا او په برکتونو پستا باندې والا ممن معك او په امتونو باندې ممن دا چانه ما کچتا سره دي و اممن او نور ډلې سنمتهم زر چمغه فیدا ورکويتا ثم يمسهم منا عذاب الیم بیا ورس وغیتا عذاب دردناک تلك من انباء الغيب نوحيها اليك دا د خبر د غیب نه پیغمبر علیہ السلام چې موږ د دې وحی کو تا ما كنت تعلم تا پتر دین وانت تا ولا قومك من قبل هذا او نستقم تولان د دینه فاصبر پس صبر کن العاقبه للمتقين یقینا خان جام د متقین د پاره دی وإلى عاد اخاهم هودا سورة الاعراف کی عادیان واقعات تاستا تفصیلا ذکر شوی دا ادی رکو دا مخی رکو سر ربط او مناسبت داری چی پا مخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات نوح علیہ السلام بیان شو پس پدې رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات هود علیہ السلام ذکر کیږي پدې رکو کې د هود علیہ السلام دعوت ذکر کیږي قوم ته د عقیدې د توحید او د نیک اعمال او د استغفار او د غي د منافع او د ثوابونو دعوت ذکر کیږي دا قوم د هود علیہ السلام نافرمانی ذکر کیږي قوم متوی چې ستا خیال دار چې موږ د خپل خدایان پرېږدو موږ ستا په خبر خپل خدایان نه پرېږدو خدا درته وایو نعوذ بالله چې ته زمونږ د خدایانو ګډوډ کړي زمونږ خدایانو بې ادبي کې نه تعالی تکلیف درکړي نو هود علیہ السلام او فرمایل لا خبره ستاسو غلطه ده ستاسو دا خدایان ندی او که ستاسو زما په باره کې کوم قسم مشوره او منصوبه جوړه کړي
داغین بعد الله پاک دا هود علیہ السلام په قوم باندې عذاب راوست هود علیہ السلام او مؤمنان او ملګرو ته نجات ملو شو او عادیان الله پاک هلاک کړ په سورۃ الاعراف کې تاسو ته واقعات ذکر شوی چې داود علیہ السلام په قوم باندې اتر وزي وش په مسلسل باران اوریدو او دا غین بعد الله پاک دی هلاک طوفان سره هلاک شو نو فرمایي ویلا عاد نخاهم هود من لګلو عادان تر ورته دی هود علیہ السلام قال دو یا قوم عبد الله ای زما قوم تعذو الله عبادت کوي ما لكم من اله غیره نشت استاد پاد الله نه لا بل خدای ان انتم الا مفترون تاسو مگر تاسو دروغ تړي په الله باندې یا قوم زما قوم لا اسالكم علی اجر زنه غوالم تاسو نه پدې دین باندې سبادلا ان اجر الا علی الذي فطرني نشتر زما بدلا مگر په ذات باندې چې پیدا کړی او فلا تعقلون ایت ساقن لري ويا قوم استغفروا ربكم نو زما قوم تاسو بخنه غواړي د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا تاسو رجوع کړئ الله پاک ته یرسل السماء علیکم مدرار الله پاک برولېږي پتا سه باندې باران پشي بو شیبو ويزيدكم قوه الى قوتكم او زیات بک الله پاک ساسو قوت سره د نور طاقت مال بدل ډیر کی اولاد بدل ډیر کی ولا تتولوا مجرمین تاسو مکیږي مشرکان قالوا اویدی عادیانو یا هود علیہ السلام ما جئتنا ببینۃ تا من تندرول سدلیل وما نحن بتارکی آلیاتنا عن قولک امن نیو پری خودن کی خپل خدایان له ساده وینا د وجنا وما نحن لك بمؤمنین امن نیو ستا تصدیق کوونکو ان نقول من نوا الا تراك بعض آلیاتنا بسو مگر دا چې رسول تاستا بعضی زمان خدایان تکلیف او ازار قال او هود علیہ السلام انی اشهد الله یقینا گواکم الله پاک وشهد تاسم گواسیږي انی بری مما تشركون چې بشک ز بیزار استاد شرکنا من دونی فکیدونی جميعا سوا د الله پاک نه تاسو زما په بارک تدبیر کی جسم خوخوي ثم لا تنظرون بیا تاسو ماته مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله ربی و ربکم یقینا ما توکل کړی په الله باندې زمام رب دو تاسو رب دی ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها نشترس قسم زند سر مگر الله پاک دی ورکی داغي اختیار لتندولرا ان ربي على صراط مستقيم یقینا زما رب پنی غلا ر باندې فین تولوا پس کچری اراز کو کچرتا سی اراز کو فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم نپتاقی سرما ارسل تاسو ته پیغام چې پس زرا لګل شم تاسو طرف ته ويستخلف ربي قوما غيركم او خلیفہ وجول کی رب زما یو بل قوم سوا تاسو ولا تضرون شيئا او تاسو زرن نشي رسول الله پاک تا خپل شرک باندې اس قسم ان ربي على كل شيء حفيظ بیشک زما رب پر چیز باندې نگه باندې ولما جاء امرنا او هر کله چراغي زمنګ حکم د عذاب نجینا هودن من نجات هود علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او کسان ته مؤمنانو د سرا برحمت منا فقبل رحمت باندې ونجینا من عذاب غلیظ من دې نجات د عذاب سخن وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم او دا عادیانو چې انکار کړي پایاتونو د خپل رب باندې وعصوا رسل دي نافرمانی کړ د خپل پیغمبرانو واتبعوا امر كل جبار عنيد او دي تابعداري کړ د هر کار د هر سرکشا عنیدن کی نگر دی عادیانو صرف داود علیہ السلام نافرمانی کړو او الله پاک فرمایي چې د پیغمبران نافرمانی کړو نو مسله ده د یو پیغمبر مخالفت او دشمنی دا د ټول پیغمبرانو مخالفت او دشمنی ده نو کدی اگر چې د یو داود علیہ السلام ګستاخی به ادبی کړی دا لیکن حقیقت کې دا د ټول پیغمبرانو به ادبی ده او بيو فی هذه الدنيا لانا او تابع شو د دې پسې په ژوند د دنیا کې لعنت
ويوم القيامة او پرز دا قیامت باندهم الا خبردار ان عادا كفروا ربهم بشك عادیان چی دی کفر کړو په خپل رب باندې الا بعد لعاد قوم هود خبردار هلاکت دی دا عادیان د پار قوم د هود علیہ السلام